په دې ځنګل کې داسې ښکاري چې څه نه سره روان ځکه دي چې د هغه سره موږ شروع شوي او د دې سره پورې چې ګورې نو ونې غیر چاپېره په غټه تباهۍ سره والی شوي دي، څه غذاري شوي دي. ګورئ دا یې پکې کټ کړي دي، دې ته وګورئ او دغه شانتې دې لاندې نورو ته وګورئ، دغه دي په غټه پیمانه باندې کټ شوي دي او پته یې نه لګي چې څه قصه ده. خو لکه اصل خبره دا ده چې دا زموږ په ماحول باندې ډېر غلط اثر پرې باسي. دا وګورئ دا هم او دغه شانتې هغلته ډېره غټه تباهي ده چې دا ځنګل اور اخیستی د هغې نه پس دي او که نه هېڅ پته یې نه لګي. خو ډېرې ونې پکې داسې دي چې هغه کټ شوي دی او بیا بس دا یې وهل ده، د هغې نه پسې بیا سیزن ده. ګورئ دا یې کټ کړي ده لاول، د هغې نه پسې بیا سیزن ده. نو دغه شانتې دغه هم دي چې بعضې اوس پته نه لګي چې دا څه قصه ده، په حساب یې نه یو پوه. د هغه سره پورې دا ځنګل چې دی هغه هم دغه شانتې کټ دی، دا ځای پکې مکمل خالي شوی دی. تېر ځل موږ چې راغلي وو نو موږ په دې باندې د مهوډن نه راغوښتي وو او داسې تېر شوي وو، خو داسې ځای دا حالات پکې نه وو. دا اوس چې کوم حالات دي اوس خو داسې ښکاري چې لکه یا خو یې اور اخیستی دی او یا بعضې ونې پکې داسې دي چې د هغې لاول کټ کړي دي بیا یې سیزلي دي، خو بعضې پکې داسې دي چې د سر نه د ویښه پورې سوي دي لکه دغه. نو اوس نه یو پوه. د افسوس مقام دا دی چې ټول ځنګل داسې شی دی. دا دی د بلو واټر ایریا ده او جانشاهي ته نږدې ده.